أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدقت يا رب العالمين. دیزینا سورت علم نشرح دا شروع کیږي او لومبني آیات کې دغه الفاظ دي، نو د دې وجه تسمیه الکل باسم الجزء دغه آیاتونو نه دغه نوم ګرځېدلې دي او د نزول په اعتبار سره 10 نمبر دا سورت را نازل شوی دی په مکه معظمه کې اوایلو کې، یعنی لومبني سورتونو کې دا سورت علم نشرح دی. الله دې پویدو په توفیق راکړي. دا دو سورتونه مخکې 11 سورت تیر شو، دا 12 ورپسې تقریبا دا الله رب العزت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تسلی د لپاره نازل کړي دي. څنګه چې هغه کې تسلی و دک شان دی کې دا هغه کې د انعامات تذکره و د الله د جانب نه، او دې صورت کې د الله د جانب نه د انعامات تذکره ده. الله دې شکر توفیق راکړي. بیا دې کې خبره ده چې دا صورت چې دا مختصر دی او د دې تشریحګانې ډېرې زیاتې اوږدې دي په مختلفو الفاظو سره. د دې تشریحګانې د مختلفو لکه علم نشرح لک صدرک، د دې چې د صوفیاو تفسیر وګورې ځان لای په یو اړخ راغلي، دکه شان نور محدثین په یو اړخ راغلي، نور په بل. نو د دې تفسیر ډېر زیات اوږد او ډېر ناشنا علما مختلف الفاظو سره په مختلفو طریقو سره کړي. صورت مختصر دی او تفسیر ډېر زیات دی. موږ په مختصر راځو او په دې کې څه نشو کولی. الله رب العزت فرمایي د کما حقه، څنګه چې د دې حق ته هغه شان موږ نشو دا کولی، بس مختصر الفاظو کې وایي. الله فرمایي الم نشرح لك، آیا موږ نه دې کول او کړي ستا د لپاره صدرک سینستا. رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله فرمایي آیا موږ ستا سینستا د لپاره نه د کول او کړي. نو د دې انشراح نه یو مطلب دا دی چې کوم علوم راځي نو ستا سینه کې هغه ځای مومي. بس چې کوم راځي ستا سینه دا معدن دی، منبع العلوم والفیوز والبرکات. هغه چې دا منبع دا سرچشمه دا سرچینه ده د ټولو علومو، دا ټول کائنات راجمع کا. د دې علوم چې دي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم علم ته دا نه رسي. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم علم د الله علم ته نه رسي او خالق مالک دی. نو د دې وجه الله وی آیا دی هر څه ته دی وی دا دې ته ما ستا سینه نه ده کولو کړې، نو تاسو وایئ چې او کولو کړې ده. بله معنا یا بله معنا دا ده چې انشراح د صدر چې ده هغه شرح صدر ته شامله ده. یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نن زمانه په اصطلاح الفاظو سره چې کوم اپریشن د سینې شو هغه یاد او دا علی اختلاف الاقوال خو مضبوطه خبره ده چې سلور پیری د رسول الله صلی الله علیه وسلم شرح صدر شي. یا مختلف الفاظ سره مختلف نمونه سره خلک یاد دي. یو پکې دا و چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د لګو مرو د شیما رضی الله تعالی عنها چې رسول بیا ایمان امرولو رضای خورې و د بیبي حلیمه سعدی سره، نو هغه موقع باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شیما رضی الله تعالی عنها دا ور سره موجوده و او رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل رضای یعنی د کم د پیو رونه چې یا خويند چې شیما خور و هغه سره ودیو او بیا چې دینو التکی دا معشوم چې دی یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر کم و هغه مرتبه په لحاظ سره اوچت د عمر په لحاظ سره یادو. نو هغه سپینو جامو کې سوکرال الدارال او مور ته خبره کوي بیبي حلیمه ته چې هغه زمنګ مکی والا روړ چې دی نو سپینو جامو کې سوکرال او پزمکه باندې سملو او د سینې ولو سیرل.
نو هغه زړه یې ترې راوباسه او د هغې نه څه ټوکړه وه هغې وغورځوله او بیا یې وله زړه مبارک اوس دا دغه که داسې ورته وګڼله. بیا د دې وجې احادیثو کې بعضو کې راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په د بدن مبارک باندې به باقاعده د ټکونو هغه نښې ښکارېدې، خو هغه اپریشن کې پیل کېده نه، یا داسې اپریشن نه وه د الله د لاسه. یو دغه اپریشن شو. او دویم نمبر بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې جوانۍ ته نږدې و دغه عمر کې شوی دی. او دریم نمبر بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غار حرا په موقع باندې شوی دی. او څلورم نمبر چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د ام هانی په کور کې ملاستو، یو اړخ ته عقیل رضی الله تعالی عنہ، بل اړخ ته سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنہ ملاستو. په منځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرماو او دغه راغله فرشتې راغلي، یا موږ ته د کم صاحب حکم شوی دی؟ وی دا په منځ کې په درمیان کې چې پروت دی او بهترین چې د خیر الامور اوسط. نو هغې راپاسو او دغه موقع باندې بیا د حتویم په مقام باندې، حتویم چې کومه احاطه ده لږه شانتې، الله دې موږ ته بار بار را نصیب کړي. کوم ملګري چې تلي هغې به لیدلي. په دغه ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څملولی شو او دغه هلته یې چې دی دغه سینه دا ووینځلې شوه د سرو زرو لوښي او د زمزم اوبه وې هغې باندې. بیا خیر د فیوز او د ارسه نه ډکه کړی شو، بیا چې دی واپس زړه په خپل ځای کېښودل شو. دغه څلور پیرې تقریبا شو. نو الم نشرح لک، آیا موږ نه ده کولو کړی لکه ستا دپاره صدرک سینه ستا؟ نو یو ته دغه هم بعضو مفسرینو اغوښتي، ما درته علومو ته هم شامل دی. ووضعنا او دغه کې هم ټول علوم وغیره په سینه کې والله کېښوده. بل د شیطان ځای ختم شو، ټوکړه بالکل دا ماشوموالی وله هغه ختم شو، د سره تصور نشته. او اوس خو تا د خلک وی کوشش کوه، وی څه کوه؟ کوشش کوه هلکه کادري والا چې لاړ شي هغه به درځي چې په ژبه باندې تیز وایي. د هر چا د علاج خپله طریقه وي، د هر ډاکټر د هرې دغه شان د هومیوپیتیک والا خپل دغه وي، د نورو خپل. نو کادري والا به ورځي چې هلکه په ژبه ذکر کوه، وایه لا اله الا الله. لا اله ورته حکمت یې څه شي دی؟ په حکمت یې دا دی چې د شیطان هغه ځای به ختمېږي. دغه ځای ته اشاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر استاد چې وي ډایرکټ به ډایرکټ څوک ویا؟ الله. څوک ویا؟ الله. نو هغه خو الله د طرفه ختمو، ته به کوشش کې لګیا وي. هلکه بیا چې دی نقشبندي والا لاړ شه، هغه به درته وایي چې په خوله به نه وې، په ژبه به هم نه وې، او زړه کې به لګیا یې، حقوق قلبي به کې، ذکر قلبي به کې، څه به ویم؟ الله. څه به ویم؟ الله. په زړه کې به وې. هغه دغه طریقه ده. نو ته به کوشش کې او ختمې وې. الله دې توفیق راکړي، اگر چې موږ خواله نه ورسو. نو الم نشرح لک، آیا موږ نه ده کولو کړی لکه تعالی را صدرک سینستا، ووضعنا او کېښودلې مو دې عنک ستانه وزرک بوج ستا، ستانم دا بوج لرې ښودی، ستانم دا بوج لرې کړی، یا ووضعنا لرې کړی مو دې عنک ستانه وزرک څه شي؟ بوج ستا. اے بعد عنک الشرک والکفر، لرې مستانه کړی دی شرک او کفر. نو دا بعضې فلاسفو یا د غلطو فرقو چې دا عقیده ده چې نعوذ بالله من ذلک د پیغمبر نه چې بعضې وخت چې دی ګناه کېږي او یا چې دی نو د هغه نه نعوذ بالله بعضې خو دغه پورې تلي کفر ته کېږي دا هغه. نو دا عقیده د کفر ده د دغه بنده، دا خبره غلطه ده. الله وی ووضعنا عنک وزرک، ستانم د سره دغه بوج هم د وحي لرې کړی، دونه بوج هم پته نشته. بعد عنک الشرک والکفر، دام در نه لرې کړی دا بوج. الذي اے الله وی هغه بوج انقضا چې ماتوله بکم، چې به ماتوله ظهرکم لاستا، هغه بوج هم در نه لرې کړی، ورنه د وحي طاقت به څوک لري؟ بیا الله فرمایي ورفعنا اوچت کړی مو دی لکه تعالی را ذکرک ذکر ستا. اے دای چې داسې ویلې ورفعنا ذکرک اوچت کړی مو دی ذکر ستا، بس صحیح معنی خو صحیح ده، معنی صحیح ده. تاسو ورته خیال وکړئ ورفعنا ذکرک اوچت کړی مو دی ذکر ستا. الله وی ورفعنا لک ذکرک، اوچت کړی مو دی ستا دپاره ستا ذکر.
یا لکه چې کوم ځای ویلی شي اشهد ان لا اله الا الله نو هلته به ویلی شي او اشهد ان محمد رسول الله. ستا ذکر موچت کړی دی ستا دپاره چې کوم ځای ویلی شي الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله ویلی شي هلته به ویلی شي اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. چې کوم ځای ویلی شي لا اله الا الله هلته به ویلی شي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ورفعنا اوچت کړی مو دی لکه تعالی را ذکر کا ذکر ستا جمعات بوي بیت الله بوي بنوم زما بوي او ذکر به پاکستاني چې کوم ځای د الله ذکر وي الګه توي الله سوي الله. بیا دویم تصور د خلکو په ذهن کې سره راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ورفعنا لك ذکرک تواب بوي خلق بتاويږي الک اخره کې دا الله ذکر بو کی به زما د پاره بلګیاوي اخره کې بوي چې الک د عمل قبولیت پکار دی وایا ور سره صلی الله علیه وسلم. عرفات بوي ما ته بلا سنو چتوي زما زه بوي ما ته بجړاګانی کوي ما ته به دعاګانې کوي ور سره بستانو یادای او په طریقه بدستاوي نو الا به ما ته قابل قبول وي. ها الله فرمایي نو ټول وای صلی الله علیه وسلم. ورفعنا لك ذکرک ستا ذکر مو چت کړی د چا د بارا ستا ذکر د بارا بابا آدم علیه السلام نو حدیث کې راځي اغلا د خټي او د اوبو تر منځو د ازمکه اسمان نو هیڅ نو هیڅ د تصورم نو هغه ټیمم چې دی نور پیدا کړی شو د چا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. آدم علیه السلام ګور آدم علیه السلام نشته تذکرہ د چا موجوده ده زمکه اسمان نشته تذکرہ د چا موجوده ده ذکر د چا موجود دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. استاد ذکر هم د چا لپاره اوجت کړی دی ستا لپاره له زما مرنه او چې وساس आवाज وچ کله نا کله خدا په شوق باندې وای صلی الله علیه وسلم کله نا کله وای ها بیا وګورا آدم علیه السلام پیدا شو آدم علیه السلام باندې امتحان راغی بوټي ته نږدې شو الله نه دعا غواړي نو دعا غواړي په وسیله د چا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو ګورا آدم علیه السلام موجود دی او تذکرہ د چا دا شان د چا اوچت دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. شیش علیه السلام دعا کوي په توسل او په وسیله د چا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا وګوره چې کوم پیغمبر راځي قران کې الله فرمایي چې ما د دې پیغمبرانو نه دا وعده غوښتله که تاسو په موده کې چرته دغه اخیری پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو تاسو په د باندې ایمان راوړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ظاهری تور موجود نه دی د بدن په تور موجود نه دی خو تذکرہ د چا ده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو شان چته. بیا دنیا پسې داسې راځه موسی علیه السلام راغی خپل قوم ته چې دعوت ورکړي راواله بایبل شریف هغه کې ځای په ځای باندې شته اوس هم چې هغه دې ارڅ ختم کړی دي بیا په کې مبشرات د چاشتا د رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا وګوره عیسی علیه السلام راغی هغه وی رسول یاتی من بعد اسمه احمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نشته خو تذکرہ شته نو الله وی ستا ذکر مستاده پارا اوچت کړی دی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړ رسول الله صلی الله علیه وسلم قران وی مانځه ته ولاړ دی پته ورته نشته جنات راغلي دی هغه ان سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد هغه هدایت کی سم لارې طرف ته بیا د صاحب صفت کوي نو ته وای رسول الله صلی الله علیه وسلم ته معلوم هم نشته پته ورته بدغه موقع نشته خو درجه د چا اوچته ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا تر قیامت پورې ځه قیامت کې
تر قیامت پورې شان مرتبه د چا اوچته ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت مقام دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای زب ما سر بلوا الحمد ما سر بجنډه وی د شفاعت لپاره ما سر زب سجده لګم د الله رب العزت په دربار کې او الله براته داسې کلمات خو چې دې ټیم کې ما ته یاد نه دي دا غینه مخکې به دا ټول خلک په پیغمبرانو ګرځي هغه لوی لوی مرتبه دي اعلی شان دي اوچت شان دي خو هغه به ورته وای چې زمون سردار او زمون عظیم شخصیت زمون امام المرسلین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی اخیری هغه لارشه نو ګوره ټول پیغمبران موجود دي ټول عالم موجود دي خو شان د چا اوچت دي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا سجده بلګي بیا شفاعت کبرا وکي د امت بیا ګوره ټول امتونه موجود دي ټول خلق ولاړ دي ستانه مخکې دنیا ته راغلي دي ایمان مخکې راوړي دي په پیغمبرانو خړم باندې امت به جنت ته د چا زیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورفعنا لك ذکرک من اوچت کړي دي ستاده پارا ستا شان من اوچت کړي دي ستاده پارا ستا شان الګ ټول پیغمبران بعضی پیغمبران به تلاوت کوي په جنت کې من به اورو په اخره کې گویا مهمان خصوصي اخره کې بیان کوي نو په کائناتو کې چې اخیری شخصیت وي اخیری شخصیت رهنما رهبر آقا مصطفی خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم با اخیری تلاوت کوي و بیا داینا پس الله رب العزت خواہ خالق ذکر د چا اوچت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په کائناتو کې راواخلا یو لحظه داسې نه تیریږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر پکې نه داسې یو لحظه ورنه وی ګوره ورپسې نن سبا تحقیق آسان دی وی ګوره ګرځي هر ځای داسې وخت نشته په کائناتو کې چې هر سکند هر وخت کې د بانګ आवाज گردش نه ذکر دا چا اوچت دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وجه نو دی هغه شاعر وای زبستا سوې زبان سویم ستا تذکره به سوکم خو بس دونه به ویم بعد از هدا بزرگ توی قصه مختصر بس د الله نه پس تا ته اوچته مرتبه حاصل زه او ته موجود نه دغه شخصیت زموستره پر جړه دا ټول کائناتو د پر رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم نو حساب لگاوه بیا په جنت کې دک شان ستا ته بچ مرتبه ملاویږي دا په برکت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو رفعنا اوچت کړي مو دې لک تعالی را ذکر کا یاد ستا ذکر ستا بیا الله فرمای فإنا بس یقینا نو زکا ورفعنا لك فإنك حين ما اذكر نو چې کوم زه یادېږم التبا ته یادېږي الله رب العزت فرمای فإنا نو بس یقینا مع العسر سردا ولتنګ یسرا اولا ثانیدا سردا ولتنګ سشدا اولا ثانیدا ان مع العسر بیا دا غړم باندې تنګي سرا یسرا دویما ثانیدا سشدا دا د عربو قاعده را چې معرفه معاده شي معرفه ثانیدا نو عین اولاوی او نکره چې معاده شي نکره ثانیدا نو غیر اولاوی الکا الله رب العزت نکره بار بار ذکر کړه نو د دې مطلب د دې نکره غي د چې په اسانه اصطلاح کې دلته چې کومه ده چا چې دا فکر دا صرف لګ ټچ کړي دونه په کویږي الف لام په نه دي داخل نو الله رب العزت چې نکره بار بار ذکر کړه نو دوه پیری بدل الله وی که سختی در باندې رااله اسانتیا به دوه پیری درکو دوه پیری به اسانتیا در نو د دې وجه یو شاعر وای اذا اشتدت بقلب الوا ففكر في الم نشرح بیا وای فعسر بین یسرین اذا فکرته فافرح وی کلا چې پتا سخت رااله ته گیر شوي نو ففکر فی الم نشرح علم نشرح کې سوچ وکړه چې الله رب العزت د دوو اسانو ترمنځ چې تنګي ذکر کړی دا نو چې تنګي در باندې راشي الله به در باندې سره ولیا اسانتیا به در باندې راولي او ډبل اسانتیا بخته درکړي
الله دې توفیق راکړي. د څه د اسانتیا ها ان مع العسر یقینا د سره د دې تنګي ثانی سره یسرا هغه تنګي څه شي د تنګي ثانی سره یسرا هغه اسانتیا ثانی ده یا د تنګي لومبنه سره اسانتیا څه شي ده دویمه ده. فاذا فرغت بس هر کله چې تفارغ شي من الدعوه د دعوت او تبلیغ نه د جهاد نه د درس او تدریس نه د سشي نم چې فارغ شي اصل کې دلته شامل د دعوت تبلیغ ته الله و چې کله ته د فارغ شو د دعوت نه یا د فرض منځونو نه نو فنصب فاجتهد فی العباده نو بیا خو کوشش وکړه په عبادت کې یا خو کوشش وکړه په دعا کې الدعاء مخ العباده دعا چې دی د اصل د عبادت دی نو الله و چې کله فارغ شوي نو بیا سوګه بیا په دعاګانو کې شامل شه دعا غواړه د ځان لپاره خلک دعا نه غواړي په مخ وزي لکه څه دعا غواړه الله وی ځان لپاره الله به فرمایي چې دا کم بندگان زمانه دعا نه غواړي دا تکبر کوي. و الى ربک او رغبت کوا د رب جانب ته و الى ربک فرغب او رغبت کوا د رب جانب ته و الى ربک او رب جانب ته فرغب فتوجه الیه وحده لا اله غیره. الله رب العزت فرمایي بس د رب طرف ته متوجه شه او دغه الله واحد لا شریک منه بس بل ذات نشته دغه شان خان. الم نشرح لك صدرك یا موږ نه د کولو کړي ستاده بار سینستا وضعنا عنك او لري کړم دستانه وزرکا غبوجستا او چت کړم دستانه غبوجستا الذي هغان قد ظهرك چې ما تول به املاستا ورفعنا لك ذکرك او چت کړم دستاده بار ستا شان فان مع العسر يسرا نو یقینا دا غړم باندې تنګي سره اسانتیا ډوم باندې دا ان مع العسر یقینا دا هغه تنګي سره ډوم باندې سره یسرا اسانتیا چې دویمه ده. فاذا فرغت بصر کله چې تفارغ شي من الدعوه فانصب نو فاجتهد في العباده والى ربك او رغبت کوا والى ربك خپل رب جانب ته رغبت کوا فتوجه الیه وحده لا اله غیره نو بس والى ربك او رب جانب ته فرغب متوجه شه. الله دې را توفیق راکړي. د دې صورت یو څو خاصیت دی یو داري چې انسان باندې ډېر تنګي راغلي مشکلات ورته زیات وي نو د دې صورت کثرت کوي د علم نشرح. او دویم نمبر کله یو انسان حافظه ډېر کمزوري یو حافظه نه ټیکيږي نو د سحر د سنتو او د فرض په منځ کې یو شپېره یا د فرض نه پس یو شپېره یا په منځ کې او یا د فرض نه پس یو شپېره دا دې ځان له معمول انسان وګرځوي الله رب العزت به حافظت دې کې نور اثرات ډېر زیات صوفیا کرامو لیکلي کوشش وکړي چې وي الله توفیق راکړي خدای تعالی ناراضه شي الله دې